بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ کہف کے دو اصحاب کہف داغی غار داغی یارانو داغی ملگرو یودی یاد دی چه تعیون قرآن مجید مقرر ندے کڑے خودلی دی چه سوک دورا یا دی سوک دورا خو اللہ تا علم دی داغی ذکر کہ اللہ رب العزت داغی داغ اسمی ام ذکر کئی وَكَلْهُ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ اللہ رب العزت فرمائی غصب اللہ لوی نسبت دی دا اللہ دا اولیاء سر نسبت رانے گورے دیکھ یو نبی نو نبی پاک یو نشتے مربی ام نشتے خود دیختا او بغاوت دا کفر او دا تیارون کردے دے او پتکل دا رنا او دا وحدانیت دا رناگانو روان شوی دی دا دی دا وجه اللہ رب العزت دا غی قیبی امداد دا حفاظت ہو سوال کان دی زوانان دی راٹول شو او خبلا کی راجم شو اوی چه دا کفر او دا شرک دی ماحول کے خمونگ لپکار دی چه مونگ دا دین اوزو مونگ دان لچرطان لعبادتو کو مونگ دا اللہ رب العزت سر تعلق پیدا شو ټولو چې مشوره وکړه نو په یو مشوره باندې متفق شو چې اوتلل پکار دی فاصله چې دا بادشاه راپسې شي حکومت راپسې شي دا سپایان راپسې کي فوج راپسې کي په یو غار کې پناه واغسته اوس دغه وخت کې مربي نشته مرشد نشته نبي نشته زمانه د فترت ته نو د دې وجې الله رب العزت په دغه ځای کې په دی باندې دا زمانه د خوب په حالت کې تیره کړه نه یو ورځ دا نه دوه ورځې دي نه لس ورځې دي نه میاشته بلکې په سوونو کاله باندې کم و بیش 300 کاله چې هغې کې هغې دقه شان خودو د دا نه نه دي خبر د دی چې را روانېدل نو دی سره یو سپی را روان شو الله سپی را روان شو چه دی سپیلا اللہ رب العزت کم شعور ورکو د دنیا کافران په بازار کې ګرځېدل هغوی پسې نه ته او د یو قوتو ځوانانو پسې روان شو راته ښکاري داسې چې سپی هم د کفر د ماحول نه تنګ شوی او د الله د اولیاو او د اقطارو او د غوثانو د ډلو د رئیسانو سره روان شو دی ورسره روان شو او یو پکې حکمت داو چې د دې د حفاظت لپاره الله د مخکې نه انتظام دی یو سپي وکړو که څوک انسان او هغه د دې د څوکیدارۍ انتظام کولو نو کېدای شي د هغه نه خیانت شوی او هغه به چا سره رابطه کړې وه خو الله داسې حیوان پې مقرر کړه چې د څوکیدارۍ د ټولو نه اعلی ذریعه الله رب العزت دا سپی ګرځولی په حیواناتو نو هغه سپی لړ او خپې خورې کړې او الله رب العزت دا غي نقشه په قرآن کې ښیي وایي چې د غار په خوله کې وګورئ نو هغه سپي هم دقه شان خپې خورې کړي دي هغه هم د دی د څوکیدارۍ او د حفاظت دپاره ما مقرر کړی دی اوس هغه سپی مولانا یعقوب رحمت الله علیه په دې ډېر لوی اشعار ویلي دي چې په کور کې به یو بندی او انسان به او د پیغمبر زوی به خو نور د ایمان به ورسره نی نو نور د نسبت به ورته نه میلاویږي ځکه د نوح علیه السلام زوی او د نوح علیه السلام په کور کې او نوح علیه السلام په دعا کې اول وایي زما دا زوی الله رب العزت فرمایل لا نه نه دا ستا د اهل نه نه دی د ستا د اهل نه نه دی ستا د خاندان نه ګوره نه دی دی خو د خاندان نه الله وایي نه دی ځکه خاندان چې ثابتېږي نو تا د نبوت هغه انوارات د ده په سینه کې نشته ده ته اړو زوی مه وایه الله رب العزت ورته وایي ده ته اړو زوی مه وایه ځکه الله رب العزت وفرمایل دی خو د کافرانو نه دی مولانا روم وایي د پیغمبر په کور کې چې یو انسان د نور د ایمان او د نور د نسبت نه محرومه شي نو هغه غرق کېږي اوبه یې وړي نوح علیه السلام ورته ګوري او وای چې زوی داسې به دې نه کول هغه وایي ما به دا غر بچ کړي زه به غر ته وخېږم نو اوبه به مې راته څه ونه وایي بس په دې کې الله رب العزت فرمایي چې هم د ده او د حضرت نوح علیه السلام او د دې زوی په مابین کې
د دریاب د اوبو هغه چپه حایله شوه نوح علیه السلام بیا خپل زوی ونه لیده د زوی دا حال دی خو د پیغمبر زوی دی او بیا هم دا حال دی ولې نور د ایمان او نور د نسبت ورسره نشته او چې دې پله د اولیاو صحبت کې راغلی دی نو هغه سپی چې نه مکلف دی نه پاک دی محبوب رسول الله مبارک فرمایي چې په کوم کور کې سپی وي هغه کور ته فرشتې د رحمت نه راځي نو د سپي دی نجس العین دی داسې پلید دی خو چې کله صحبت او محبت او نسبت د اولیاء الله سره راغی نو په حیواناتو کې چې کوم څیزونه جنت ته دي په هغې کې به د اصحاب کهف دا سپی هم شامل دی به هم جنت ته ځي نو ګوره د پیغمبر زوی محرومه کېږي ولې چې محرومه ده د ایمان او نور د نسبت نه او سپی چې دی نو هغه کامل د جنت ګرځي ځکه چې هغه د اولیاء سره نسبت راغی